نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. سورة بقرة اول پارا 55 آیت کله چې حضرت موسی علیہ السلام ته تورات کتاب ملو شو، موسی علیہ السلام چې د قوم تراغي او قوم تکلا د شرک نه معافي وشولا، بیا موسی علیہ السلام دې ته فرمایل چې دا کتاب تورات الله پاک ما ترا کړی دی، په دې تاسو ایمان او عمل دواړه وروړي. دی خلق تا د بنی اسرائیل نارینا زنانا ټول تا موسی علیہ السلام د الله پاک د کتاب حکم او پیغام وړاندې. دی بنی اسرائیل وی دی کہ خدای گران مسئلے دی پدې موږ عمل نشو کولی، ځکه بنی اسرائیل خو بغیر کتاب او بے قانون خلق، چې کله کتاب راغی مسئلے و تګران احکار شو. لکه یو سړی بالماضی او ته دې مانځل راشه چې موږ په شورو کې ناغه تړي زیات تکلیف موږ ګران دی خو آزاد عادت چې کله تورات احکامات بیان شول او تورات کتاب راغی د دوی خو باغې باندې مخکې نسو اطمینان نو دی باندې وکړه چې دا ګران دی په دې عمل نشو. دی کتاب کې راته لګا آسانی راول دا ګران مسلې ته نه وباسه. موسی علیہ السلام او فرمایل دا خدای الله پاک کتاب دې دا کار زنه شکول وې چې دا الله پاک کتاب دې نو موږ ته خوښ دا پته لګي چې دا تعالی الله درکړي. دا سکارو کې چې دا کتاب یو د الله پاک نه درخواستو کې چې دې کې دا مسئله آسان کی احکامات آسان کی او دیم موږ ځان سره بوزه چې زموږ یقین ناشي چې دا کتاب تعالی الله درکړي او درکړي. موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل او یا مشران ځان سره بوتل کوهی تور تراوی هغه او یا کسان چې هغه مخکې د صحیح عبادت نو کړي نیکان خلک. موسی علیہ السلام دی یو ځکه کېنول اسمان طرف نه یو ریاض راکته شو، موسی علیہ السلام هغه طرف ته لاړ، دینه په نظر باندې پناه شو. موسی علیہ السلام الله پاک ته درخواست وکړي چې الله پاک دې قوم ته دې مسلو کې لږه سانتیا راوړي. الله پاک کو فرمایي چې ما په دې باندې کوم داسې حکم نه دی نازل کړی د دې طاقت لاندې نه دی، دې په عمل کولی شي. بیا دې قوم ته دا ویل شو چې تاسو په دې باندې عمل کوئ، خپل کوشش کوئ که مثال تاسو نه چرته کمزوري شي زبرته معافي وکړي. موسی علیہ السلام چې کله دوی لراغی دی موسی علیہ السلام ته اوس موږ ته پته لګی تاسو خبرې چاو دا د سر فرشتي وکړي، دا د سر پیریان وکړي، چا در سره وکړي موږ ته الله او خای چې خپل سترګې وینو موږ بالا و الله رب العالمین په دې باندې عذاب راوست، تندر پیرا پریوتو یا په تیز आवाज د فرشتي را او یا واړه کسان په دغه ځای باندې مړ شو. موسی علیہ السلام یوازې پاتې شو. موسی علیہ السلام او فرمایل رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء. یا الله پاک مړکول مخکې به دې مړ کړو. موسی علیہ السلام دې قوم ته جواب ورکړ، قوم ته چلار شمالک استاس او یا مشران می بوتل او غم سکړ
بیا موسی علیہ السلام د الله پاک نه سوال وکړ چې الله پاک دارا ژوندۍ کا یو شپه او یو ورځ بعد د موسی علیہ السلام په دعا الله پاک د او یا واړه کسان بیا را ژوندۍ کړل. دې چې کله قوم تراغ قوم ته وی چې الله وی چې بس کوي زو معاف کوم ګناهونه کوي سم نشته کس عمل کول شي ټیک ده کني کوي خیر دې معاف کوم. قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی یحرفون الکلم من بعد مواضعه دا یہودیان دا اللہ پاک پر کلام و کتاب کے تحریف کی دیتا ویلی شو کہ خپل طاقت پورے استعمال کی خوک کمی کو تاہی دا نو شنو زباتا معاف دانا کسکویو کرنے کی معاف کن بمخام. دین بعد موسیٰ علیہ السلام چکلا دی قوم تلال اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تو وحی نازل کچھ دی بنی اسرائیل تو وہی چستاسو دا فلسطین و دا شام اسمکا عمالقونی ولید اغی سر جہاد بکی عمالقون اخبر ازمکا خلاصا اور اس واقعہ انشاءاللہ تفصیلاً بسورة المائدہ کی رازی دی بن اسرائیل وچنا عمالقہ خڑیر پالوانان او غٹ غٹ خلق تے من کمزوری من جہاد نشو کوئی او موسیٰ علیہ السلام تے فذهب انت وربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون تلار شو استا خدے دلار شی تاسو جنگ کوئی من بدل تناسو جنگ لڑا شو من کو جہاد نکو بس کا تیار باندرا تخبل ملک ملو شو ٹک دے کرنو جنگونا منگ نکو. اللہ رب العالمین دا بنی اسرائیل پہ یو شال میدان کی میدان تیر کی سلویخت کالا پوری بن دے میدان کی بتا سوئی چاہتا بتت دی نشی شپک دیر شملا دا میدان کو لو اگدوالی او پلنوالی دا دی میدان سلیر شملو ندی میدان کی اس قسم بونا بوٹی نو او نبا کی سبازارون و سفرہ کیس کاک کو انتظامات چکل دی میدان کی پاتی دی میدان تا میدان تیہ ہوئی تیہ یہ تیہونا حیرانا سرگردانا دی کہ دیش حیرانا سرگردانا پڑا دی میدان تیہ کی چیزیو دی انتا وہ خوراک سکاک بندو بس اس پکار بازار نشتا پٹی نشتا سبزی نشتا سب غرور اللہ پاک بندہ خوراک سکاک انتظامو کو من او سلوا دا من چونو دا خوب خوراکو لکا گیر تو رنجبینو دا او سلوا دا ترسکون خوراکو لکا تیار اور تکلیق شوی منزان دا بسنگ ملاوے دل دو پلیٹوں کی بتیاب ملاوے دل یو روایت او یو تفسیر پہ کیوں علماء دا کہ یو پلیٹ کے منو او ببل کی بسلو دا بروزانہ تازہ تازہ دیتا ملاوے دل او دیم تفسیر علماء دا کہ چی پا میدان کی وڑی وڑی بوٹی دا سی بوٹی چی سوری نو تزمک کی بوٹی نو باغی باندی بسہر چیزی را پاسی دل تیار لکدا پرخ چپرتی دا شبنم دق شان بطورن جبین پا دی پانو باندی پرتیو پانے غٹی غٹی بولی تا دی گٹو پانے غٹی او تیار با توراتو منزان پراتو دا خوتا خوراک مسکاک بندو بسو بیا دیوی چه ملتر اوبو بندو بس پکاد نرا روان سبق کی بدا اوبو مسئل رازی او بیا دې ته خو ډېره زیاته ګرمي ده د ګرمۍ نه د بچ کېدو دپاره څه شی پکار ده نو په دې باندې الله جل شانه د ګرمۍ په وخت کې باندې اوریځ راوسته وظللنا علیکم الغمام سورې به پرې راغی نو بس وربم پرې نه لګي خوراک سکاکم تیار ملاوې ترتیب برابر پدی میدان کی 20 سلویخ کالا تیر
تر دې چې حضرت موسی علیہ السلام نو وړاندې 3 کال وړاندې حضرت هارون علیہ السلام وفات شو. موسی علیہ السلام چې کله وفات کړ الله پاک نه سوال وکړ چې الله پاک ما دې میدان کې مو وفات کړ. موسی علیہ السلام د میدان نه ووتو، میدان تیه نه بهر بیت المقدس سره خوا کې یو سری ډیره کې سره التبیا وفات شو. نبی علیہ السلام چې کله د معراج سفر کول موسی علیہ السلام قبر لیدل او باغی کې کتل چې موسی علیہ السلام قبر کې ولاړ دی مونږ کوي. نو موسی علیہ السلام د قوم سره وفات نشو. سلويخ کال دوی تیر کړ دا خلک مړه شول. د دې چې کوم نسل راغی ناغا دوی ته الله رب العالمین بیا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نبی جوړ. دا هغه یوشع بن نون علیہ السلام چې موسی علیہ السلام د خضر علیہ السلام ملاقات لته او دی ور سره خادم او د سره مېو هغه مېو والا خادم چې هغه یوشع بن نون علیہ السلام. نو یوشع بن نون علیہ السلام په دور کې دوی د میدان تیه نه بیا ووتل. دوی ویدل ته خمنګ په دې ځای کې ډېر تنګ یو په چلګونتې بهر وځو د خوراکو باندې زمونږ طبیعت برابر نه دی منو سلما بډې راو سبزی پکا سبزی بچرته ملاوي میدان تیه نه وړاندې دا بیت المقدس دا لره مخکې فاصله ډېره وه وخت پکې ډېر تیر شو بیا آبادي زیاتې ده تر دې چې دی میدان تیه ته نږدې دا بیت المقدس چې دې ته ایلیام ویل شي دا نږدې راورسې علاقې خورې شو. نو دې ته بیا وویل شو چې تاسو د میدان نه وځئ او د خوا کې ښار ته داخل شي. هلته به تاسو ته دا څیزونه میلاویږي دا تاسو غواړئ سبزی غواړئ دالونه غواړئ اوږه مسور وغیره رستو راځي اب تاسو هلته میلو شي. خو تاسو چې وځئ نو 2 کاره به کوئ. یو کار بتا او کې چې تاسو په حالت د سجدي کې څنګه چې د خار په دروازه در نشوي الله پاک ته په سجده شي او دیم چې تاسو د خار ته د نکیږي نو تاسو به د بخنه دعاګانې کوئ. تاسو به وایي حتوتن چې الله پاک موږ ستاسو سوال کوو د ګناهونو د معافي حت عنا خطايانا زمون گناهونه مونږ ته معاف دا دعا وکړو. نو دا خو بنی اسرائیل او يهوديان نو دوی چې دنه کېدل لکه دا ماشوم چې خلقو سي شروع کې د اذان سولې په دې طریقې سره دې درته شو او دوی ته ویل شو چې تاسو به حتوتن وایي چې دې دنه کېدل دی به حنتتن فی شعرت غنم پکار دی خو د غنم په وږي کې دې ته خدا نو وي تاسو د غنمو دوا کوي تاسو دوا کوي چې ګناونه معاف دی وینا غنم پکار دی او په بمبل کې په وږي کې خبره بدلې سرکش خبره. الله رب العالمین په دې باندې بیا عذاب راوست او د دې بني اسرائیل الله جل شانه په یو سات کې او یا زر بني اسرائیل مړ کړل. بیا د یوشع بن نون علیہ السلام په دعا الله جل شانه دې ته معافي وکړه. نو دا د بني اسرائیل هغه بني اسرائیل چې نن موږ او تاسو هغه د يهوديانو په نوم پیژنو ته هغه په خواني سرکشه پات دا ډېر زیاتیان خلک موسی علیہ السلام ته سي ته jihad کو استغفر دې jihad هغه سرکشه خلک دا الله جل شانه کلام به وینه موږ تاسو خایا هغه فسادیان اوس په ټول دنیا کې د فساد جرړه د يهوديان جنم او تاسو د اسرائیل په نوم پیژنو د سرکشه چې دین شته او ایمان شته او انسانیت شته او دغه به ضمیر خلق چې زموږ د مسلمانانو معمولی غونډې مسلې نو د انسانیت خلاف کار دی کړی خو خپل د زناور او د خروغ نظام او تر انسانانو کار مسلمانانو باندې ظلمونه کوي دا هغه باندې سب نشته. او چې کله مسلمانانو په افغانستان کې د زنانو تعلیم بند کړی دی و یره د انسانیت خلاف تاسو انسانان سم پیژنئ
تاسو خپل د چلمارو د ګیدړانو د سپو په مثال باندې تاسو انسانیت چاته که د فلسطین مسلمانانو باندې کوم لوبه نه کړی الته انسانیت نشته خو کله د معمولی غونډه خو دی وي بس انسانیت خلاف کار الله پاک د اسرائیل د قران کریم د برکت د مقدس مکه نه پناه کی او د دې چې کوم معاونین دي د مسلمانانو په ظلم کې شریکان الله دې وسره هم د مقدس مکه نه پناه کی نو فرمایي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ او یاد دا وخت چې تاسو وی اے بنی اسرائیل چې اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لك هیڅ کله موږ ستاسو تصدیق نکو حتی نر الله جهرة تر دې چې موږ الله پاک وینو ښکارا فاخذتكم الصاعقه پس اونیوی تاسو لرا الصاعقه تندر یا تیز آواز وانتم تنظرون حال دار چې تاسو قتل دی خپل عذاب او خپل تکلیف تا ثم بعثناکم بیا من تاسو را ژوندۍ کړی من بعد موتکم پس دمړ کې تاسو په دعا د موسی علیہ السلام لعلکم تشکرون د پاره دې چې تاسو شکریا ادا کړئ وظللنا علیکم الغمام ام سورو کو پتا سبحانه د اوریازي په میدان تیه کې وانزلنا علیکم المن ام نازل کر پتا سبحانه من ترنجبین کیر والسلوى او مړزان ترسکون خورا کلو تاسو خری من طیبات ما رزقناکم پاک هغه چې موږ درکړې تاسو ته رزق وما ظلمون او دی ظلم نو کړي په موږ باندې ولکن کان انفسهم یظلمون لیکن دیو په خپل ځان باندې ظلم کوونکی وإذ قلنا ادخلوا او یاد دا وخت چې موږ وی دی بنی اسرائیل ته په جباد یوشع بن نون علیہ السلام چې تاسو داخل شي هذه القريه دی کلیتا فکلوا پس تاسو خری منها پدی کلی کی حیث شئتم پکم ځکه چې تاسو خوښوي رغدن فراخا ودخلوا الباب سجدا او تاسو داخل شي دروازې ته په سجده کې وقولوا تاسو وای حدت حد عنا خطايانا لذلك زمون گناهنا نغفر لكم نمن بماف تاسو تا خطاياكم تاسو گناهنا وسنزيد المحسنين او زرد چمن بزیات کو د نیکانو ثوابنا فبدل الذين ظلموا پس بدل کرے کسان چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي قيل لهم علاوه داغنا چې دوی د کوم ویلې شوی و فانزلنا على الذين ظلموا پس من نازل کړ په کسانو چې غي ظلم کړو رجزن وبا من السماء د اسمان د طرف نه بما كانوا يفسقون په سبب د دوی چې فاسقان او نافرمانو واخذ الحمد لله رب العالمين الحمد لله